زما شیرینه وروره دا د وخت یو خپل دستور ده چې یوه ښځه چې کله د خپل خاوند دپاره د مور و پلار و د خویندو د وروڼو کور پرېږدي که نه نو بیا به داسې وخت ضرور راځي چې هغه خاوند به د مخې ښځې دپاره د خپل مور و پلار کور پرېږدي. نو دغسې یوه زلمي له خپل پلار روان کړی و یتیمخانې یعنې د بوډاوالو چې کوم هغه سهاره کیمپ وي هغې له یې داخلوه. نو چې کله یې هغه داخل کړی و واپس کور له راتلو نه د ښځې ورته ټلیفون وکړم چې ویې شه پلار له دې وایي چې خرچه به د تا جمع کېږي خو چې کور له را نه شي. نو چې کله دا واپس هغه له بیا ورغله هغه دفتر له نو څه ګوري چې د هغې منیجر سره د هغې مالک سره یې پلار مخامخ ناسته. نو دا زلمی یعنې دا زوی ډېر حیران شو چې دا څرنګه چل ده. نو هغه زلمي د هغې منیجر د هغې مالک نه پوښتنه وکړه چې ته د ما دغه پلار څرنګه پېژنې. نو هغه دفتر والا هغه مالک ورته وویل چې دا 25 کاله مخکې همدغې دفتر له راغلی و ورته ویې چې د ما اولاد نشته ما له یو یتیم راکړه چې زه هغه له خپله نامه ورکړم. نو هغه د 25 کاله مخکې د ما نه یو ماشوم وولی و ځکه زه دا پېژنم. نو دا زلمی خپل پلار یې د دفتر نه راوچات کړه و کور له راغی و خپلې ښځې له یایي چې که وخت تېرول غواړې نو د ما دغه پلار به ومومي خو که وخت تېرول نه غواړې بخښه دې د مور و پلار قدر وکړه. د پړ په ډېر ډېر